استقامت ودرېدلو ته ویلی شي او سیده کېدلو ته ویلی شي. د دې استقامت ډېرې معنی شوي دي خو د ټولو نه بهترینې معنی دا صحابه کرامو کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وشو وایي استقامت څه ته ویلی شي؟ نو هغه ورته وویل چې استقامت ویلی شي چې ته الله یو ومنې په ذات کې هم او په صفاتو کې هم. دویمه معنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړې ده. هغه وایي چې ته په اوامرو باندې عمل شروع کړي او په هغه باندې مضبوط ودرېږي او د ګیدړ په شان اخوا دېخوا نه تښتي، دقې ته استقامت ویلی شي. درېیمه معنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړي ده. هغه وایي چې استقامت ویلی شي چې ته په خپل اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. څلورمه معنا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړي ده. هغه وایي چې ته په فرایضو باندې پابندي وکړي، نو دقې ته استقامت ویلی شي. دا څلور معنی دي چې صحابه کرامو د استقامت دا څلور معنی کړي دي. یو بل امام دی علامه نصفی رحمه الله، هغه لس صفات داسې ذکر کړي دي چې په کوم خلقو کې دا لس صفتونه راغلل نو صحیح خلق دا دی، استقامت والا خلق دا دي. په هغې کې یو دا دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا، د یو بل غیبت نه کوي. دویم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، د بدګمانۍ نه ځان ساتل. دریم لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یو مسلمان دی په بل مسلمان پسې مسخرې نه کوي، په هغې پسې ټوکې او مذاق نه کوي. څلورم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، د خپل نظر حفاظت کول. پنځم اذا قلتم فعدلوا، کله چې ته یوه خبره کوې نو دا به رښتیا وي. او شپږم انفقوا من طیبات ما کسبتم، کم رزق چې الله تعالی حلال درکړی دی د هغې نه خرچه کول. ولا تبذر تبذیرا، او چې کم مال الله درکړی په هغې کې به اسراف نه کې. او اتم نمبر د تکبر نه ځان ساتل. او نهم نمبر حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى، د پنځو منځونو د دې حفاظت کول. او وان هذا صراط مستقیما، کم قرآن او حدیث مضبوطه عقیده په دې باندې ټینګ ودرېدل، دا اصل کې صحیح مصداق والا او استقامت والا خلق دا دي چې په کم خلقو کې دا صفات رالل. نو کچا کې دا صفات رالن، الله تعالی د دې خلقو سره د جنت وعده کړې ده. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.